بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مخکنی درس کې تیر شوی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي مثال د هغه کس چې الله یادوي په شان د جمدی دی او مثال د هغه کس چې الله دنیا کې نه یادوي په مثال د مړي دی. نننی درس کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د علم متعلق خبره کوي. انشاءاللہ چې نننی درس کې تاسو ته د ډیرو خبرو علم هم راشي. نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل چې مثل العلم لا ينتفع به، مثال د هغه علم چې د هغې نه چاته نفع نه ورکولی کیږي کمثل کنز لا ينفق فی سبیل الله. د هغې علم مثال داسې دی د هغه خزانې دی چې د کمې خزانې نه د الله په لار کې خرچه نه کیږي. نو ما مخکې جمعه کې ویلیو چې د کم مال نه د الله په لار کې نه لګي نو الله به د دې نه یو اجدها جوړه کړي او هغه اجدها به الله ستا سټ ته واچوي، هغه اجدها به په سر باندې گنجوي او تا به په دې شونډو شونډو باندې چیچي. نبی علیہ السلام فرمایي نو اوس علم هغه علم چې د هغې نه فایده نه رسیږي، لکه علم که هر څنګه د هر چا نه خامخا به فایده کوي. لکه شیطان موسی علیہ السلام مبارک شیطان د پاره یو کار کړو، بیا ورته شیطان وی مقابله کې تا ته یو درې خبرې کوم، دې خبرو ته توجه کوئ. وی تا ته درې خبرې کوم چې په دې کې زه انسان ډیر وام، زه چې انسان دوکه کوم په دنیا کې او انسانیت ما غرق کړی دی نو په دریو څیزونو باندې. په هغې کې وی موسی یاد ساته ړومبی چې یو انسان صدقه وکړي، د صدقې اراده وکړي نو دله پکار دی چې زرې ورکړي. ځکه دغه صدقې د وجې نه زه دا کوشش کوم چې دته تاخیر راولم، دا صدقه دی ورنه کړي او دته په دې باندې لوی درز راشي. زما محترم بیا ډېر لوی مصیبت راځي په دې باندې. یو خبره وي دې خپل امت ته ووایه. او دویمه خبره چې انسان پې زه ډېر دوکه کوم، هغه چې انسان خدای سره وعده وکړي چې الله دا ګناه مې کړې د خدای آینده به دا ګناه نه کومه، نو زه نښتې یم دا دغه کوم چې دا انسان څنګه دوباره په دغه ګناه باندې ورواچو. شیطان دا خبره وکړه موسی علیه السلام ته چې انسان د یو ګناه نه توبه وباسي، پکار دا چې دا الله سره وعده د دوباره دی د الله وعده خلافي نه کوي. او دریم چې انسان پې زه غر کوم او اکثر انسانیت ما په دې باندې تباه کړی دی چې هغه دا د یو خپل امت ته دې ووایه چې د زنانه سره یوازې والې مه کوه. او اگر موسی دی موته ووی موسی ته ووی موسی علیه السلام ته اگر که دغه زنانه بوډۍ ولیني خو بیا هم ورسره یوازې والې مه کوه، ځکه زه به یې ورته دومره ښکلې کړم چې په زنا باندې به یې اموخته کړم. د جینکو سره دغه مه کوه، یوازې والې مه کوه، حتی الامکان د زنانو نه ځان وساته. دا درې خبرې کړي دي. نو دا علم کې راوستل چې انسان ته د دې خبرو علم وشي او په دې باندې عمل راشي، په مستقبل کې به ده ته ډېره لویه فایده کېږي. د ما محترمو نو ما ووی د علم هغه علم، شیطان هم د زمانې یو ډېر لوی عالم و، د علم ډېر برکات دي. علامه شبلی رحمت الله علیه به الله سره د علم په وجه باندې خبرې کولې. یو پیره اودس یې وکړه، جومات ته ډېر جذباتو کې را روانو، ډېر تیز را روانو. نو الله ورته آواز وکړه وی شبلی او دست کړی دی څنګه ګستاخانه انداز کې زما جومات ته روانې. الله ورته ووی نو ده چې د خدای د آواز واورېد نو د جومات نه را واپس شه، چې د جومات نه را واپس شه. الله ورته بیا آواز وکړه شبلی زما د کور نه دې واپس یې وکړه، ته دومره لوی سړی شوې. به ده چې دا واورېد د خولې نه یو جوش سره دا لفظ ووته چې الله چغې وواله چې خدای زه خو یو پکې حیران شم. نو الله ورته دوباره آواز وکړه وایي شبلي ته ما ته خپل جوش ښکاره کې. چې دا واورېده لا سر یې ښکته که او ښکته شه، ډېر ساعت یې سترګې پټې کړې. الله ورته دوباره بیا آواز وکړه وایي شبلي ته ما ته خپل صبر ښکاره کې.
بدل لاسونه اوچت کړه چې خدایا ستا نه خو زه یو کې د خلاصې الله زه څوک یم ته ماته ووایه زه څوک یم زه خو ډېر عاجز یم بس چې دا لفظ یې ووې چې الله زه خو ډېر عاجز یم الله ورته شبلي بس په د عاجزۍ والا لفظ مې معاف کړی ځه ټول څوک سره سبحان الله ووایه پته ولګېده چې د علم سره هغه سړی چې هغه علم زده کړي او په هغه کې عاجزي او بل ته علم خوري نبی علیه الصلاة والسلام مبارک د هغه دپاره بشارت ویلی دی چې خیرکم من تعلم القرآن بهترین انسان او عالم هغه دی چې د قرآن احادیث کتابونه زده کړي وعلمه او بل ته وښي کم طالبان چې ناست دي د نبی علیه السلام مبارک کتاب ته ناست دي د موس ترجمې ته ناست دي هلکه دین حاصلېدو دپاره ناست دي نبی علیه السلام دې ته زیری ویلی دی په مخ ته ځمکه د دینه ما محمد صلی الله علیه وسلم مبارک ته بهترین خلق نشته د ما محترم ټول څوک سره سبحان الله نو پته ولګېده چې کوم کسان احادیثو مبارکو ته ناسي او د جمعې موسم د الله د معافي کې اودس ډېر ګرانې مونږ ته که نه او چې څومره په دغه کې ګراني ډېره راځي مانه په عباداتو کې ګراني ډېره راځي دومره الله تبارک وتعالی زما محترمو دومره الله درجې ډېرې ورکړي څومره د سخته تېره کړه یو بوډۍ چغه وواله یوسف علیه السلام په لاره روانو یو بوډۍ سوال کو چغه یې وواله چې الله تا په تکبر باندې بادشاهان راغورځولي دي تکبر باندې دی بادشاهان راغورځولي دي او خدایه په عاجزۍ باندې د غلامان بادشاهان کړي دي یوسف علیه السلام چې دا خبره اورېده نو دې بوډۍ ته متوجه شو وی ابې ته څوک یې خبرې ته توجه کوئ ابې ته څوک یې تا خو ډېره ظالمه جمله وفرمایله او دا جمله زه غلامم اول زه چا راپټ کړی وم او غلامم ما غلامۍ والا زندګي تېره کړې وه زه غلامۍ نه زه بادشاهۍ په تخت باندې ناست یم وایه دا جمله دې چې وویله ته څوک یې بوډۍ ورته وی زه هغه ښځه یم چې په ډېرو د سرو د سپینو په تول کې ته ما اغوښتې زه زلیخا یم که چې ما تکبر وکړو زه نن سوال کوم ناست یم او تا چې پیغمبریم الله درکړې ده عاجزي دې وکړه الله د غلامۍ نه د بادشاهۍ په تخت باندې کېنونې لن ته بادشاهي نو خبره دې پورې کوم اصل شی په علم کې چې انسان علم کوي کتاب ته ناسي د کې به ادب حتی الامکاني گویا نبی علیه السلام فرمایي الدین کله ادب دین ټول په ټوله ادب دی تاکې د هیڅ عمره دغه نی خو لیکن تاکې ادب والا ماده ده احترام والا ماده ده الله وی دا ادب و احترام تا ماته د عرش دغه ته را رسي ستا مرتبه رتبه دونه اوچتوي چې ستا رتبه عرش ته رسیږي د ما محترمو په عجز ادب باندې نو الله دې مونږ کې عاجزي او ادب پیدا کړي نبی رسول الله وفرمایل عالم هغه دی چې علم زده کړي او بل ته وښیي خو لیکن عالم چې علم زده کړي او ځان سره جمع کړي مثال د دې علم داسې دی لکه انسان چې خزانه جمع کړي او د الله په لار کې تنه خرج کیږي حدیث ته غوږ کړي مثل العلم مثال د علم لا ينتفع چې نفع نشي ورکولی به په دغه علم سره کمثل کنز په مثال د هغه خزانې دی لا ينفقو چې نه خرج کیږي منه د دې خزانې نه فی سبیل الله په لار د الله کې واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین الله مونږ چې کوم درس ولسته خدای خپل دربار الهي کې قبول او منظور کړي د دې درس په برکت باندې حاضر مجمع ته خدای په نظر د رحمت شفقت الفتح او محبت باندې خدای وګوري الله دا ستا رضا له راغلي دي خدای سپینګیري دي ماشومان دي نوجوانان دي ستا کور ته راغلي دي ستا در ته راغلي دي خدایه د دې کتاب په برکت باندې زړه کې څه قسم شرعي مقاصد دي الله د خپل در نه پوره کړي الله په د حاضر مجمع کې سپینګیري ناست دي خدای عمر کې برکت واچي نوجوانان خدای د دا کلي خدای د دین سره وابسته کړي ماشومان خدای د دا کلي با عمل عالمان حافظان قاریان مفتیان ته خدای جوړ کړي الله په دا درس کې خدای قرضداري ناستي الله د قرضونو نه اخلاص کې الله د قرض د عذاب نه خدای تمام امت محمدیه خدای اوساتي الله چاته څه قسم پریشانی دي خدای په خپل د قدرت ختم کې زمونږ یو مرګره دی عدنان قاری صاحب څه مسله ده ته خدای خلق په سې سوق په سن خطيري الله ته ورته د نیکه هدایت خدای اوکي څوک چې عالمان او حافظان او طالبانو پسې خدای ډډه ګري الله ته ورته د نیکه هدایت خدای اوکي که د نیکه هدایت په قسمت کې نه خدای په خپل تور باندې خدای اوه الله په دا درس کې خدای چاته څه قسم شری حاجتونه دي خدای
خدای د خپل در نه پوره کې د حاضره مجمع خدای د دې درس په برکت باندې خدای د هر قسم آفات او بلیات او اتفاقی حوادث او تاڼو کچرو هسپتالونو خدای وساتي او دا کتاب په اخره کې خدای د دې مجلس لپاره خصوصا هغه خويندې مېندې چې دا درس اوري الله د غي لپاره دا کتاب او دا درس خدای د جنت ته دننه کېدو سبب او ټیکټ خدای وګرځي او په وخت ځن کدنم دا کلمه په جبر راولي چې لا اله الا الله محمد رسول الله